يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون سورة التوبة یولسم سپارہ او 123 نمبر آیاتی مبارکہ دے آیات مبارکہ کے ہم رب العالمین د جہاد طریقہ او تعلیم ذکر کئی چھ جہاد با کم طریقہ باندې کوي او د جهاد درجه او تعلیم د جهاد ذکر کئی فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار جنگ کوئی تاسو د اغی کافرانو سا یلونکم چی اغا تاسو تا نزدیوی چې کوم کفار تاسو ته نږدې نړمبې جهاد د هغوی نه شروع کوئ دا د جهاد طریقه ده بیا به ورو ورو دا طریقه وسیع کیږي په اپل به ځینو د ټولې دنیا د کافرانو سره به جهاد شروع شي نو ځکه وایي یلونکم من الکفار تاسو جنگ کوئ د هغې کسانو سره چې هغه نږدې وي تاسو ته د کافرانو ولیجدوا فیکم غلظه او دوی دی مومي او مومي دی دوی په تاسو کې سختی او کلکوالی د مؤمن شان دا دی چې د ده دپاره به په کافر کې سختی موجودي مومنانو سره به نرمی خو د کفارو په حق کې به د کې سختی موجودي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارکم الله ویلیو رحماء بینهم آپس کې به نرمی کفارو بارکې به پکې سختی وي نو ولیجدوا فیکم غلظه او مومي دي دوی په تاسو کې غلظن سختی او کلکوالی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ پوشئی چھ اللہ تبارک و تعالی د متقیانو ملگرے دے یعنی تاسو جہاد کوئی د کافرانو سرا او اللہ تبارک و تعالی بستاسو ملگرے دے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کلچ نازل شیو سورت فَمِنْهُمْ نو پس بازی ددوین من اغسوکتی یقولو چوائی ایوکم زادته هذه ایمانا دی آیات مبارکہ کے رب العالمین منافقین و ترٹن ذکر کی دی چی بکل یو آیات را نازل شو ندی با دا خندا پتور باندوی دا چا ایمانی سیوا کو چا تی پیدا ورکڑلا دا به یو تمسخر او یو خندا کوله د قرآن په آیات پوری نو الله تبارک و تعالی وی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کله چې نازل شي یو سورت فَمِنْهُمْ بعضې د دوی نه من هغه دی یقولو چې دی وایي ایکم زادته چې چا لره زیات کو هذه دی آیت ایمان دی سورت ایمانا ایمان لره دی صورت د چا ایمان سیوا کو د چا په ایمان کی زیادت راوست نو فاما الذین ارچ اغا کسان دی چی مومنان دی نو فزادتهم ایمانا زیات کړو اغی لره ایمان تو ورته وایا چې دې آیات مبارکه چې دې د مؤمنانو ایمان سیوا کو
ذهن ته به دا سوال راځي چې دا ایمان چې دی دا خو د تصدیق نوم دی او دا خو بسیط دی، په دې کې خو ډیروالی نه راځي په ایمان کې زیادت. نو علما جواب کوي چې په ایمان کې زیادت راځي په اعتبار د قوت سره، کمزوری پکې نو ایمان ښه قوي شي مضبوط شي. په اعتبار د کیفیت سره، په اعتبار د مقدار سره ایمان کې زیادت نه راځي چې داسې غټ شي چې دومره و دومره شي. په اعتبار د مقدار سره په ایمان کې زیادت نه راځي، خو په اعتبار د کیفیت سره د حالت سره د ایمان حالت د سړی مضبوط شي، د ایمان هغه سطح مضبوط شي. یا په اعتبار د مومن به سره په ایمان کې زیادت راځي. یو آیات باندې دی ایمان راوړو په بل نو چې په کومو څیزونو ایمان راوړي نو هغه سیوا کیږي، نو دا د ایمان زیادت دی. نو ته ورته ووایه چې فاما الذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړی، فزادتهم ایمانا، زیات کو دوی لره ایمان، وهم یستبشرون، او هغې خوشحالیږي. د مؤمن شان دا دی چې دی به د قرآن په نزول باندې خوشحالیږي، د قرآن په تلاوت په خوشحالیږي، د قرآن په احکامو به خوشحالیږي. دا د مؤمن شان دی چې وهم یستبشرون، او دی خوشحالیږي په نزول د صورت سره چې کله یو صورت را نازل شي. واما الذین فی قلوبهم، ارچه اغا کسان دی چې داغی په زړونو کې مرض د نفاق پروت دی، منافقین دی، نو فزادتهم رجسا الی رجسهم، نو دا صورت چې دی دا زیاتی اغی لرا پلیتی د اغوی د پلیتی سرا. د منافق خ پلیتی سیوا کی څنګه د دې صورت نمخ کې چې کم نازل شوي دی په هغې ایمان نه راوړی، نو هغه پلیتی پکې پرتی، او چې بل صورت راشي او په هغې ایمان را نه وړي نو پلیتی سیوا شي د پلیتی سره. نو د منافقانو ښه پلیتی سیوا کی او د مؤمنانو ایمان سیوا کی. وماتوا وهم کافرون، او مړه کیږي دی په داسې حال کې چې دی کافران دی. وی منافق چې دی د ده به اخره خاتمه چې ده هغه په کوپر باندې کیږي چې چا کې نفاق پروت د ده اخري مرحله چې ده هغه به ده ته به مرګ راځي د کفر په حالت کې، او دا لوی تاوان دی چې د سړي د مرګ په حالت کې د سړي اخره خاتمه په کفر وشي. دا لوی نقصان، داسې ابدي نقصان یې وکړو چې بیا پسې رستو کامیابي نشته دی. د دې نه بل غټ تاوان او غټ نقصان نشته. فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، جنگ کوئ د هغې کسانو سره، یلونکم چې نږدې وي تاسو ته، من الکفار د کافرانو نه، ولیجدوا فیکم غلظه، او دی مومی پتاسو کی سختی و کلکوالے. وَاعْلَمُوا پوشی ان اللہ مع المتقین، چی بے شک اللہ تبارک و تعالی ملگرے دے دا متقیان سرا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ کلچ نازل شی سورت یو سورت، فَمِنْهُمْ بازی ددوین من اغا خلقتی، یقولو چی وی ایکم زادتہو، چې چا لره زیات کو هذه دی صورت ایمانا ایمان لره. نو فاما الذین آمنوا، هر چې هغه کسان دي چې ایمان راوړی، فزادتهم ایمانا، پس زیات کړو دی لره ایمان. وهم یستبشرون، او دی خوشحالیږي په نزول د صورت سره. واما الذین، ارچ اغا کسان دی فی قلوبهم چې پزنونو داغی کې مرض د نفاق دی، فزادتهم رجسن، زیاتوی دا صورت اغی لرا، رجسن پلیتی، الی رجسهم، د دوی د پلیتی سرا.
وماتو او مړکیږي دوی وهم کافرون په داسې حال کې چې دوی کافران وي